الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د صحیح چې کوم قوانین شروع کړو نو بایګه منګه سو قوانین وي 17 قوانین منګو وي. نمونه وای نمونه نمبر 1 قانون څه ده؟ نمبر 2 ضرب دا نمبر 1 او دریم نمبر او نمبر 4 ضربتم انتم والا 5 ماجه مجهول والا قاعده 6 نمبر 7 نمبر اسم فاعل والا 8 نمبر 9 ماجه 4 حرفی والا او 10 نمبر 10 نمبر مضارع ما قبل 10 کو 11 مضارع ما قبل اخر 11 12 زور با مضارب والا قاعده 12 او 14 الف فاصل والا قانون او 15 نون اعرابی والا 16 اسم ظرف والا او 17 امر حاضر والا. نو اب دې کې غوډیر قوانین څه په دې کتاب کې جو څه په نور د په کاپي کول کړه. وس نن منګه 18 نمبر قاعده وایو. قاعده ورته ملګي او قانون ورته ملګي 18 نمبر. دې قاعده ته یو قاعده وای مد زائده والا قاعده او په دې کتاب کې چې کم دې کنه زمونږ د تعلیم مستر ته نو بدی ګور دې لیکلي نواز خیرو والا قاعده نواز خیرو والا قاعده مد زائده هر هغه مد خو تاسو پیژنې کنه څه ته وای قودل ما قودل پرې دا دلته کې څه ته وای مدو او د قران مجید کار دی چې دا راکا کو دا مرکا زمونږ سره راکو چې کراکا کو کنه راکا دا حروف علت نه ما قبل چې موافق حرکت وي اې د مد وي او چې مخالف حرکت نه د حروف لین وي اوله کې تاسو دا ویلو اوله کې لکه نوحي ها مثال لیکلو چې واو د ما قبل د تمر اغل د جواب مد ده یا د ما قبل د کسر اغل د سره او الف د ما قبل د فتح اغل سره خو کچته د دې واو یا د مخکې مخالف حرکتو نه د بیا مد نه ویل کېږي په لکه وصيف نو یا د مخکې د کسر په کار دا د لګ سره غلا نو دې ته مد وای او زائده نه پیژنم د فاعل هم کوي مقابله کې نو د ځوان ټکی یو ځای کې مد زائده هر هغه مد چې د فاعل هم کوي مقابله کې هر هغه مد چې د فاعل هم کوي مقابله کې ما ته فکر ده لکه ته مې غریبون نو په دې ظالمون کې د الف نه دا مد ده کنه ها مد ده کنه او مد زائده ده مد زائده ده چې فاعل هم کوي مقابله کې دې ظالمون وته موږ سره وباسو فاعل سودا نواسو فاعل نواسو ناصرون پرې کې الف سره ماده زائده ده طويل پرې کې طويل وزن فاعل دا یا پکې ماده زائده ده یا پکې ماده زائده ده ها نصور پرې کې دا واو پکې څه ماده زائده به جندو اره هر هغه مد چې د فاعل هم کوي مقابله کې نه راغلی نو قاعده خو ورستو ده قاعده ورستو بیانو خدا قاعده پس څه کې پکار راځي نو دا قاعده د جمع اقصا جوړولو په ټیم کې جمع اقصا او دا تصغیر جوړولو په ټیم کې راځي نو موږ اول د تصغیر او د جمع اقصا خبره کو بیا کو جمع اقصا ورته هم لګي جمع منتهى الجموع ورته هم لګي جمع الجمع ورته هم لګي جمع الجمع ورته هم لګي پوه شو بل معنی وز د دې تعریف سره نو جمع اقصا یا جمع منتهى الجموع جمع الجمع دا هغه جمع ته ویلېږي چې هغه نه اخوا نور جمع تکثیر ناراضي چې هغه جمع په دې حالت کې چې اخوا د جمع تکثیر ناراضي د دې معنی وایو چې هغه د جمع انتهایی جمع چې اخوا د رسو بل جمع ناراضي جمع د راضي او جمع مکسر د ناراضي جمع مکسر د ناراضي لکه قول مفرد ده قول د دې جمع ده اقوال او د اقوال جمع ده اقاویل پوه شئ ها راځه الکه تا وختي سره ټلیفون کړم باندې شو اکبر بیا د دې جمع ده اکابر او د دې اکابر جمع ده اکابرین نو ته چې الکه نور جمع خو د اکابر دا اوس جمع منتهى الجموع ده ولدي دغه نشته دا ورستو ته یو نه راغلی تلاړ څنګه زمانه یو شو خپل ورته بیا ما ته سال ټلیفون کړو
په دریم کلاس کې ما تکلیف کوم ما نه شو ها په دې باندې پوه شو تاسو نو اکابر جمع منتهى الجموع ده لدی غواړه بل جمع رااله نو موږ ویلو چې جمع تکسیر بین راځي جمع سالم راتلی شي جمع مکسر راتلی شي خو جمع دغه نشي راتلی جمع سالم راتلی شي او جمع مکسر نشي راتلی پوه شو مې باندې ها دا د جمع اخرنۍ جمع ده ها بیا د دې سبق خو تاسو په بل کتاب کې ویلې بغیر منصرف کې بغیر منصرف خو څه خبرې دي یل د بداس نه کړل لږه کم کو نو جمع اقصا نور نمونه ذکر له کم دي او جمع منتهى الجموع او دویم د جمع منتهى الجموع تعریف سره چې هغه اخوا نور جمع تکسیر ناراضي نور جمع تکسیر ناراضي بل اوزان یعنی دا جمع تکسیر دین دا په څو وزن باندې راځي نو جمع تکسیر اوزان دین دا شپږ اوزان دي څو اوزان دي شپږ اوزان دا ویل ولته افاعل افاعيل مفاعل مفاعيل فواعل فواعيل ته وی چې دا غټول یو شان دي وزنونه دي نو ها یو شان دي ټولو یو شان دي ګوره پدې کې د فاعل لام په مینس کې ګوره د فا نمک الف راغله او د دوانو په مینس کې لګته مې افاعل اکابر نو پدې کې د اکابر ما وي نو دې هغه حروف اصلي کاف را بار وته اوس کدا اکابر د مفاعل په دغه نخلمه ها نو دلته به میم په ځای باندې دلته مال الف په کار دی او دلته میم راغله ده نه غلط یا زدا اکابر زدا فواعل په دغه نخلمه نو بیا به حروف اصلي سره واسمه حمزه او کاف او با دا به غلط راځي نو خیر غلا چې لکه ټول یو شان دي وزنونه دي او په دې وزن کې دا فرق دی لکه مطلب دا چې په بازو په شروع کې الف راغلی دی د بازو په شروع کې واو راغلی دی د بازو په شروع کې میم راغلی دی پوه شئ نه افاعل افاعيل مفاعل مفاعيل فواعل فواعل په دې باندې پوه شئ تاسو په دې باندې پوه شئ ها ښه اوس د جمع منتهى الجموع جوړولو طریقه څه ده د جمع بدې طریقې خبرو باندې پوه شئ د جمع منتهى الجموع تعریف کم دی چې دا هغه اخوا نور جمع تکسیر ناراضي او جمع منتهى الجموع د نور نمونه سوی جمع اقصا او جمع الجمع د جمع منتهى الجموع اوزان څه دي افاعل لك اراهط 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 افاعيل لك اباطيل اباطيل مفاعل مفاعل لك مساجد مساجد مفاعيل لك مصابيح او فواعل كواكب او بل فواعيل لك دوانيق دوانيق ٹھیک شو لا د شپږ اوزان دي اوس د دې جوړولو طریقه سره نو دې جوړول طریقه دا چې کله موږ له سوق یو حرف راکې چې یو اسم راکې چې د دې جمع منتهى الجموع جوړول غواړي نن بل اولنی دوه حروف په مفتوح کو پای کې دوه حروف اسکو لکه دا مسجد مالا چارا کو چې الګ تر دینه مالا جمع منتهى الجموع جوړلګه نو مالا اولنی دوه دا مفتوح کړل دریم ځای مې الف علامه د جمع منتهى الجموع راوستله دا وکي خامخای دریم ځای مې الف علامه د جمع منتهى الجموع راوستله ورستو ما وکتل چې سو حروف دي وا نو اولنی مکسور کو او دویم په خپل حال پریدو مساجد بشي سبجی وس یو حرف پاتې ده لکه دابت نوز دا قاعده ده چې لکه دل لګي ګوره مد زائده راغله ده نو دا هم په سره بدلون دا برادي دا به ورستو وځه دې ته لا تاسو صبر وکړئ دې ته لمن صبر وکړئ ها دې ګوټه کو باندې پوښتنه چې روسو دې الف ته روسو یو ټکی راغلی راو مشدد وي مثال به اوس وایم چې کله الاولنی دوه حروف مفتوح کما دریم ځای الف علامه راولم روسو کوي حرف هغه مشدد وي کدو حرفونه نو الاولنی به مکسور او کدري حرفونه لکه ګور اوس ما دا چاوي چې مصباح نه جوړ کا د سره جوړ کا نو الاول به دوه مفتوح کما مصباح او دریم ځای به سره علامه الف پر علم روسو با الاولنی مکسور کما اوس الف ته اوس بدی کې کوم قاعده چلیږي نه د الف نه ما قبل کسره غل کوم قاعده ده زوري ما مصاريب وله چې هر الف چې مکه د کسره راغله نه الف په څه بدلوما بیا سره نو سبا شي
مصابيح او الله کې بری مصباح باندې تنوین دی دلته په دې باندې تنوین نه مزه چې دا غیر منصرف ده بغیر منصرف باندې کسره او تنوین ناراضي پوه شو به باندې ها په دې باندې پوه شوي کوكبون دلیل جوړول غواړي کیبو الهغه پوه شو به باندې ها یاد بشي دا خبره جمع اقصا جمع منتهى الجموع جمع الجمع دا ټول یو شی دی پوه شو به باندې او دا څه ته وایي چې هغه اخوا نور جمع تکسیر نه راځي نور اخوا جمع تکسیر ته نه راځي او بیا موږ دا خبر وکړه چې د جمع منتهى الجموع د دې اوزان کم دي افاعل لك اراهط افاعل لك باطل مفاعل لك مساجد مفاعل ومصابيح فواعل وكوكب پوه شو به باندې ها او بیا موږ وی چیرې د دې جوړول طریقه نو لولنی باندې حروف مفتوح کو دریم ځای الف علامه د جمع ترجمه خامخارولو رستو کيو حرف ابا مشدد وي رستو کدوا حرفونه لولبا مکسور وي او رستو کدري حرفونه لولبا مکسور دویم بیاي دریم په خپل الف لالبا مکسور وي دریم بیاي نو دویم په ازل کې الف ته خو هغه د کوم قانون مطابق بدليږي زوري محمد او دریم په خپل الف پرې باندې پوه شو تاسو ها دا د دې دغه لپاره قاعده لپاره فائدې وي اوس د دې نه بعد اوس قاعده اسانه ده خو اول ته دا فائدې وي دا تاسو مخکې ویلي دي په دې کې په کتاب کې ویلو کنه ویل دا ها په دای کې نو ویلي پر صرف نه هوکي اوس قاعده ده چې هر هغه اسم چې پای کې ماده زائده راغلی هر هغه ماده زائده دي شوی هر هغه ماده زائده او پیژندو څه دا وای مدوی او د فاعل هم کې مقابله کې نه راغلی نو هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي مکبر معنی چې مصغر نه وي تصغیری نه وي دوی ذکر شوی هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر مفرد خو پیژنې کنه چې تسنیه او جمع او مدغوی مکبر وي یعنی مصغر نه وي هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي د مفرد مکبر نو د دینه د جمع اقصا جوړولو په وخت کې یا د تصغیر جوړولو په وخت کې دغه ماده زائده په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي نو دغه ماده زائده په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي ګوره ضارب ته ګوره ضارب ته ماده زائده ده کنه ده د مفرد مکبر په دویم ځای کې راغلی دی کنه د مفرد مکبر په دویم ځای کې راغلی دی د مفرد مکبر په دویم ځای کې راغلی دی اوس دا چې هغه ماده زائده مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي او زه دینه جمع اقصا جوړوم نو یې لاولنی په غروپ مفتوح کم کنه نه زواربو نو په دې کې دا و د کم ځای نه راغی دا الف چې دا په سره بدل شوی دی پوه شئ او یا څه تصغیر جوړوم نو تصغیر جوړولو طریقه سره لاول کې تاسو ویلو اولنې اربع مضموم کما او دویم با واو بر دغه بر علامه دویم مفتوح کما نو دویم خودل کې الف ته کنه نو دې زور دې ماده زائده له وجنه با زدا په سره بدل کما نو زوی بشي دریم زیبا الف یا علامه تصغیر ولما رستو کتفا عرفون له ولما مکسور کما بیا وقلار زوی دی بون شو واښو به معنی یا لکه دغه شان دا بدون دی دا بتون نمنګ جوړاو نو دلګي ګوره دا بتون کې دا او دویم الف ماده زائده راغله ده دا مفرد مکبر په دویم ځای کې راغله ده نو الف په سره بدل کړو دا وشو رستو یا الف علامه ما راوستا رستو یو حرف ته نو دوابون ته ولګه تا پکې نه تا چرنده پکې د وحدت تا پکې سره وحدت یعنی دا د دې باندې دلالت کوي چې دا واحد څه غلا نو چې کله دې منګه جمع جوړو نو هغه تابه حذف کو نو دوابون الله چې تاسو چې یو حرف نو اولنی په حروف مفتوح کو دریم د الف علامه راولو او رسو کوي الف مشدد کو نو دا دویم مو په کې رقم زنه راغی په دوابتون کې دوابون تاسو چې دا کتاب وې تاسو په کې وی دا پرې دا کې تعلیم نه وکي تاسو خپل استاد نه تاسو نه کوی دا و په کې کم تر پر راغی جو بس قضا زیاده جو بس وی ها دا پوښتنه به باندې کته اوس تاسو کړی جو خبر کنه یو کړی نو بس دا نو دا و بګی کم ځای نه راغی دا بګی دغه دا ماده زائده منګه په وسره بدل کو پوه شئ اوس دا قاعده منګ ویل دی لکه ناصرون منګه جمع اقصا جوړو د ناصرون بس شي نواصرو نويسرون نواصرو نويسرون د زاربتون
زوارب زویربتون ٹھیک شو لا د فاتحنا فواتح فویتح یاد بشي دا د کارمنا کوارم کویرم ویږي به دی باندې دا نو څه قاعده شولا چې کله ماده زائده هر هغه قاعده بالکل اسانه ده هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي نو دغه د جمع اقصا او د تصغیر جوړولو په وخت کې دغه ماده زائده په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي نو دا جمع اقصا او د تصغیر جوړولو په وخت کې دغه ماده زائده په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي پوه شو به معنی یاد بشي راته باطنون دی باطنون د باطن نه جوړول غواړي بواطلو بویتنون ناشرون نواشرو نویشرون ویږي به دې معنی لګانو یاد بشي دا وای تاسو څنګه قاعده ده یو ملګری وای ټیک شو ماشاءالله بل وای زر در پاسه زر در د مفرد مکبرو بل پاسه صفاکا بل وایا بل پاسه شابه په مخه وای هر هغه ماده زائده چې د مفرد مکبر په دویم ځای کې راشي نو د جمع اقصا او د تصغیر جوړولو په وخت کې په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي پوه شو به معنی وزراوړو دا تدریب کې نن موږ وایو صفحه نمبر 44 بابي افعال تاسو سره دا خبر اعلی شو وکنه چې بابا دغه چې د ثلاثي مجرد بابونه چخلاشي نو اوس په سیمن کم بابونه شروع کوو د ثلاثي مزید فی د سببونه ثلاثي مزید فی ستوي چې درې حروف کې اصلي راغلي وي او زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې نوی زائد برای نقل باب او زائد برای الحاق پکې هم وي یعنی زائد برای نقل باب پکې یا پکې زائد برای نقل الحاق وي بیا موږ ویلو چې د ثلاثي مزید فی بابونه ټوټل سوري ټوټل سوري 12 ټوټل سو بابونه دي 12 بابونه دي بیا دا 12 بابونه موږ ویل چې په څو قسمه باندې دي کم دي به حمزه وصل او با حمزه وصل به حمزه وصل او با حمزه وصل به حمزه وصل بابونه سوري 15 کم دي او با حمزه وصل سوري سره دا کم دي افعال تفاعل او تفاعل بیا موږ ویلو چې د باب افعال څه علامه ده د دې ماضي څه بودن راځي د افعال بودن راځي نو لدی دغه سره علامه چې په ماضي کې به سلور حروف راغلي درې واسطه یو با زائد وي زائد په کې صحیح حمزه قطعی به او دا په کوم ځای کې راغلی وس حمزه قطعی تاسو لاول کې ویلو چې حمزه واستې حمزه قطعی والا قانون حمزه قطعی څه ته ویل کېږي چې په هیڅ یو صورت کې هغه حذف کېږي نو په هیڅ یو صورت کې حذف کېږي نو دا خدای کار دی چې ځکه قانون شروع کوم کنه کردانو نو زه لاولوي مې اکرم یکرم نو اوس په یکرم د چې تا وګورې کنه تا خو یې لګي شروع کې به حمزه واستې راغلي حمزه قطعی راغلي حمزه قطعی په یو صورت کې حذف کېږي په یکرم کو کم ده نه دا نه جوړوي علامه چې دا بهر دیږي علامه بهر دیږي ندل کې دا یکرمو پدې کې حمزه په اصل کې موجود ده ځکه حمزه قطعی نه کټ کیږي دل کې پکې حمزه موجود ده خدا په اصل کې ده اکرم یؤکرم سره اوس پکې حمزه تاول لګنا یؤکرم
يؤكرم يؤكرمان يؤكرمون تؤكرم تؤكرمان يؤكرمن تؤكرم تؤكرمان تؤكرمون تؤكرمين تؤكرمان تؤكرمن اؤكرم. نو کله چې موږ دې اؤکرم ته راورسېدو نو په دې کې یو غلطي وشوله. غلطي دا وشوله چې دوه همزاګانې پکې یو ځای راغلې. څه پکې راغلې؟ او عربیان چې دي که نه عربیان موږ نه موږ جو عجم نو موږ د ټول حروف یو شان دي خو عربیانو ته دوه همزاګانې چې په یو ځای کې راشي یو مضموم او بل مفتوح وي نو هغو ته د دې ویل ګراني. صحیح ورته ګراني هغو ته ګراني. نو هغوی باندې دا چونکې ثقیلو او دا په کلام عربی کې هغو ته ثقیلو نو هغو ته دا یوه همزه ترنده یې حذف کړله. دا یوه یې څه کړله؟ حذف کړله. نو طردا للباب طردا للباب ټکی دی. یعنی طردا للباب مطلب دا دی چې د باب ټولې صیغو یو شان شي. چې د باب ټولې صیغې یو شان شي نو موږ د ټولې صیغو نه دغه همزه لرې کړله. نو یکرم یکرمان یکرمون لکه صرف غلطي خو په دې اکرمو کې وکړه خو لکه دې چې کته بیا نو بیا به لکه شو شاوې نه وه چې یکرم یکرمان یکرمون او په اخر کې بیا چې اکرم. نو د باب د ټولې صیغو د یو شان کولو دپاره موږ دې وکړه چې هغه همزه یې ورته لرې کړله. نو موږ څه ګردان کوو؟ یکرم یکرمان یکرمون تکرم تکرمان یکرمون. خو چې کله موږ د دې فعل مضارع نه دغه جوړو امر جوړو نهي جوړو نو امر او نهي به بیا د اصل نه جوړو. د امر به زه د اصل نه جوړوم. امر به څه نه جوړوم؟ د اصل نه. لکه ګوره تاسو پرون د امر قاعده ویلې وه چې تکرمو موږ جوړو د تکرمو نه امر جوړو نو څه طریقه کار دی؟ علامت مضارع به حذف کما او بیا وروستو چې ما وګه علامت مضارع ما حذف کو نو ساکن وکنه او عین کلمه چې دا مکسوره ده نو په شروع کې به سره علامه حمزه وصلی به مکسور علم څه بشي؟ اکرم. او په قرآن مجید کې او په حدیثو کې الامر الاکرم لتکرم. نو موږ وایو چې دا موږ د دین نه جوړ کړی دا دین موږ نه جوړ کړی بلکې دا موږ تو اکرمونه جوړ کړی ده څه نه؟ وس وایه طریقه سره علامت مضارع به حذف کما وروستې مې وکتل نو یو حرف مفتوح پاتې شو متحرک پاتې شو نو په دې کې به ګوتې نه واما خو زه به اخره کې بس دا وکړم نو څه بشي؟ اکرم لتکرم لیکرم لیکرم. او په اکرم یکرم په یکرم کې کم قاعده چلیږي؟ اکرم یکرم کې یکرم کې نه راوله شاو ځین کې راوله نه ها ماضی چار حرفه والا قاعده ګوره به مضارع معلوم که خو علامت مضارع مفتوح وي علامت مضارع څه وي؟ خو موږ ویلو چې په ماضي چار حرفي کې به علامت مضارع چې دا به څه وي؟ الله چې موږ ویلو چې ماضي چار حرفي کم بابونه دي؟ افعال تفعیل مفاعله او فعلله. نو په دې کې دا افعال پکې دی نو دا تاسو سره راټکئ دا ګوره دا یادول کېږي په دې چل باندې چې دلته کې اوس چې دغه څونه هم صیغې دي که نه د فعل مضارع دغه صیغې چې تاسو حل کوئ اوس په دې دای کې حل نو چې فعل مضارع صیغه وه نو ته په کې چې په دې کې ماضي چار حرفي قانون چلېدلی دی یا دغه صیغه وه د فعل نهي حاضر وه جو بیا به پکې هم دالې کې دغه شانتې د فعل جهاد معلوم وه جو هم به پکې دالې کې او که دغه شانتې د فعل مستقبل معلوم و جو هم به پکې دالې کې په ټولو کې لکه د مضارع معلوم کې علامت مضارع چې دا مفتوح وي په دې باب کې چې څومره هم د مضارع د معلوم صیغې دي پای کې به دا مضموم وي. نو ګردان ته تاسو کوم که په خپله به وکئ اکرم یکرم اکراما فهو مکرم. کارم ولې ویما؟ کارم به ویما مکرم به ولې ویما؟ چې غیر ثلاثي مجرد موږ اسم فاعل جوړو د څه په وزن به جوړو؟ دا فعل مضارع معلوم په وزن باندې او سره د تبدیل نه مضارع معلوم څه شی دی؟ یکرم دی. علامت مضارع بعد کوته بلې بلوا نو فهو مکرم. بیا واکرم یکرم اکراما فذاك مکروم فذاك مکروم مکرم. بیا ما اکرم ما اکرم لم یکرم بیا وټول کو ګره په یا باندې بسمه لم یکرم لم یکرم لا یکرمو لا یکرمو لن یکرم لا یکرم لا یکرمن لا یکرمن. الامر منو اکرم وسوه اکرم ځکه جماعت سره جوړ کړل تو اکرمونه ده سره الامر من اکرم لتکرم
ليكرم اكرمنا والنهي عنه لا تكرم لا تكرم لا يكرم لا تكرمنا لا تكرمنا لا يكرمنا لا يكرمنا لا تكرمن لا تكرمن لا يكرمن لا يكرم الظرف منه مكرم مكرم ګره ظرف اسم ظرف څه په وزن باندې راځي دا مفعول په وزن باندې اس د دې باب د اسم مفعول په وزن نو اسم مفعول منګه مکرمون نو وصله نو اسم ظرف هم سره واسو مکرم مکرمان مکرمین مکرمات بس اسم اعلی به نه راځي ولې ځکه موږ به اسم اعلی کې دا ویلو اسم اعلی به څه بو دا ثلاثي مجرد ناراضي او د ثلاثي مجرد هم دا څنګه چې وکمو کې دا پکې لون او عیب ولا معنی پکې نه نو بدی کې اسم اعلی نه اسم تفضیل په پکې هم نه ولی الله کې دا سویلو چې اسم تفضیل به پر دا وزن پکار دی څه پکار دی کم وزن دا افعال وزن پکار دی یا به حروف کټکاو یا به حروف نه کټکاو که حروف ته نه کټکاو نو افعال وزن دي نه جوړيږي هغه کته کټکای جدا خو خلاف اصل خبره ده نو اسم تفضیل تیم ناراضي فعل تعجب تیم ناراضي دغه فعل تعجب هم دغه سګيري نو چې کله موږ ظرف ته راوړو بیا به قلار شو پوه شئ یو بل صرف صغیره تو ارهاب الارهاب ارهبا مرهب نولي وته خبر قلار باندې وای چې دا غلطیان سره برابر نن به صرف کبیر نه ما صرف صغیر وای او په قلار باندې وای چې دا غلطیان دي وزي ارهبا يرهبو ارهابا مرهب نو ما اهرب ما اهرب لم يهرب لا يهرب ولي لا يهرب لا يهرب لن يهرب بیا وی اهرب اهرب لتهرب ليهرب ليهرب تاسو ته وړلې اهربن وای ما ارهاب نو ارهاب نو ولې ارهب الونيان لا ترهب لا ترهب لا يرهب لا يرهب لا ترهبن لا ترهبن اسلم يسلم اسلاما فهو مسلم مسلم دا مسلم ولې وای اسلام راوړونکې اسلام راوړونکې اسلم یسلم اسلام اسلام منله اسلم معنا سره اسلام راوړو هغه یو سړی اسلم یسلم وای فهو مسلم ما اسلم ما اسلم لا يسوي وای دې ته په خیال کوی کنه ګوره دا درې سلو قوانین ماته ته وي دې په خیال ساتي د ټول ناقټه خبر د اسم ماضی چار حرفي بیا د اسم مفعول د اسم مفعول د اسم فاعل د اسم مفعول د ظرف د دې په خیال ساتي او د امر په خیال ساتي بیا را سره نوایا اسلم یسلم يا لم يسلم لا يسلم أسلمنا لتسلمن يسلمنا ليسلمن والنهي عنه هذا ظرف منه مسلم مسلم مسلمان ګوره دا تاسو سره دا کتاب د تعلیم سر پدې کوم دا ګردان لیکل لري په ابو صرف کوم دا ګردان لیکل لري خو ګور دا خبره یاد وساتئ چې پدې کې به تاسو صرف یو ګردان لیکلای
نور ګرځاونه به ځان ته په خپل باندې جوړه او د جوړول طریقه دغه چې حروف کې بدلاو نور په کې دغه چلی لکه ګور تاسو اکرم وي بیا ارهاب نه وي بیا اسلام نه وي کنه او اشراف نه بتاو ځان له پکور کولې دی ارهاب نه بدانه پکور دوه بته ولي کې بری کې خپل خوخه شپږی لیکل درته دوه بته ولي کې صحیح دوه سر به صغیر یو ټیک شو لا